نن یو مزدور مناویږي په ټول ملک کې ډاکټر صاحب تاسو د دې په حواله باندې څه وایئ؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن تاسو ټولو ته معلومه ده چې نن په ټوله دنیا کې او بیا په پاکستان کې په پښتونخوا وطن کې دا نړیواله ورځ چې کومه ده عالمي یوم مزدور چې دا نن د مزدورانو ورځ ده، عالمي ورځ ده. په دې ورځ باندې په شیکاګو ښار په امریکا کې په 1880 کې مزدوران دغسې چې نن موږ په دې چوک کې ولاړ یو دغسې مزدوران په دغه تاریخ باندې راوتي وو د دې خپلو مزدورانو د حقوقو دپاره، د خپلو مزدورانو د مسایلو مشکلاتو دپاره چې په هغه زمانه باندې به د مزدور طبقې نه 18 غنټې او 14 غنټې به یې د هغو نه باقاعده طور باندې به یې ډیوټي اخیسته. دغه مزدوران د امریکې په ښار کې راغونډ شول او د دې خپلو جایزو کلهمو حقیقي مسایلو دپاره یې د مزدورانو د یووالي دپاره او د اتفاق دپاره یې پرامن مظاهره وکړه. د پرامن مظاهرې په نتیجه کې د هغه ځای چې کوم ظالم او جابر ریاست و، د هغه جالم جابر ریاست چې کوم واکدارانو په هغه وخت باندې په دغه مزدورانو باندې ګولۍ وچلولې او د ګولو د چلولو په نتیجه کې په سوونو په تعداد کې مزدوران چې دي هغه پکې شهیدان شول. نو نن په دغه حواله باندې په ټوله دنیا کې په دې ورځ باندې سیمینارونه کېږي، په دې ورځ باندې جلسې کېږي، په دې ورځ باندې احتجاجونه کېږي. چونکې نن موږ په دې منګوره ښار کې احتجاجي جلسه یا مظاهره یا د مزدورانو په حواله باندې د مزدورانو په حقوقو باندې څه جلسه په دې وجه باندې موږ منعقد نه کړه. په دې حواله باندې چې دلته کې تاسو ته معلومه ده چې دلته په پاکستان کې بیا په ټوله دنیا کې کرونا بیماري راغلې ده. د کرونا بیمارۍ په حواله باندې حکومت چې کوم اقدامات کړي دي چې تاسو د یو بل نه په فاصلو کې اوسئ، نو په هغه وجه باندې موږ دلته احتجاج جوړ نه کړو. خو نن ډېره د افسوس خبره ده چې نن 1 مۍ دی، نن هم مزدور طبقه چې کومه ده هغه په ولږه باندې مجبوره ده، په کورونو کې یرغمال دي. نن مزدور طبقه چې کومه ده نن په یو وخت د رزق د ګټلو دپاره د هغو سره هېڅ قسمه وسایل نشته. په هغې کې بیا دیاړیمار خلک دی پکې، اخبار فروش خلک پکې دی، د هرې طبقې خلک چې پکې دی هغه نن زیات د مشکلاتو سره د دې سره مخامخ دي. نو موږ حکومت پاکستان ته خواست کوو، بیا د سوات انتظامیې ته خواست کوو چې کم از کم زموږ د دې وطن وزیر اعظم او د دې وطن وزیر اعلی چې د خپل وزیر اعلی ورته ویله کېږي هغه باقاعده اعلان کړی چې زه به دې خلکو ته یو پیکیج ورکوم. نو پکار دا ده چې دې غریبانانو ته پیکیج ورکړي، که هغه سرکاري ملازم دی او که هغه دیاړیمار دی. خو ټول باقاعده طور باندې په دې وخت کې د دې خبرو مستحق دي. تقریبا 440 کاله و 440 ورځې وشوې او دا خلک چې دی نه دا د مشکلاتو سره مخامخ دی. نو حکومت له پکار دا دی چې د دې مزدور ورځ په مناسبت باندې ټولو مزدورانو له ټولو سرکاري ملازمینو له باقاعده طور باندې ریلیف ورکړي. زموږ چې څونه کرایدار دي، دوکانونو مالکان دي، هغو ته کرایه نه پرېږدي. څونه چې د په کورونو کې سړی اوسېږي په کرایه باندې چې هغو ته کرایه نه پرېږدي. نو بیا د سوات انتظامیې له خصوصا پکار دی چې هغه باقاعده طور باندې په دې کې ملګرتیا وکړي. او موږ د دې لاکډاون باقاعده طور باندې ملګرتیا په دې خاطر کړې چې د دې خلکو سره به یو قسمه ملګرتیا به ورسره کوي. نو زه په دې نننۍ ورځ باندې ټولو مزدورانو ته د خپل طرفه د خپلو ملګرو د طرفه سلام ورته پېښ کوم چې دوی د دې نننۍ ورځ په مناسبت باندې د خپلو مشکلاتو دپاره او د خپلو مسلو دپاره اتفاق اتحاد وکړي. ډېره مهرباني.